दादा अब्बास को दे कसो की जिने अब्बास न पहचाने अब्बास सर जमा मुलाकात तो मेंटल अस्पताल की शो خب ته نورې خبرې وکړه ته راځه کېنه راځه زه د عباس مورې مودای پلار دی जी د دوی متعلق راته عباس ویلي د عباس خپل پلار خو مړ دی که نه زموږ د رشتو د ویښولو حق تا چا درکړی نه ته چې هر څوک یې او هر چا رالېږلې زموږ د کور په معاملو کې ګوتې مه وهه ته د په خبرو ته خفه کېږه مه کېنه ستا نوم څه دی ماګل ډېر ښکلی نوم دی ماګل ته عباس سره څنګه میلاو شوې زه د سوشیالوجي طالب علم یم ښه موږ منټل هسپتال ته تللي وو د لیوانو متعلق مو معلومات حاصلوم په دې دوران کې زه د یو خاص سیکشن نه منډې کړی شوم زما نور هم خواهش سیوا شو چې زه دهلته ورشم او اخر یوه ورځ د ډاکټر صاحب په اجازت زه د عباس او وارث کمرې ته ورغلم ښه نو عباس تا ته څه وویل د عباس سره د یوې خبرې کولو دپاره ما ډېر زیات کړاو وکړو او اخر راته پته ولګېده چې یو روغ ځوان زلمی په منټل هسپتال کې د لیونو په دنیا کې پروت دی نو ګینې زما عباس منټل نه دی صرف د کور توجه غواړي ستا مینه غواړي زما مینه خو هغه خو په دې کې در سره زه پوره مدد کوم خو د کور په ماحول کې به د عباس بې ارزۍ تاسو ختموئ زه اوس ورځم نه کېنه دومره لوی زیری دې راوړو داسې وچې شونډې به ځې نه کېنه ته څه چای بیا به شي مبارک شه عباس روغ رمټ دی دا جینۍ څوک وه دا د عباس سره په هسپتال کې ملاو شوې وه ډېره همدرده جینۍ ده ډېره همدرده ده فرخندې د همدردۍ او د دوکې ژبه یو شان او ته چې په یو نامعلومه جینۍ دومره اعتبار کوې نو تا له پجه څوک ده خلک د جامې نه هم پېژندی شي جامه خو نن سبا خلک خپل عیبونه پټوي آخر د یوې جینۍ څه غرض کېدی شي داسې جینکۍ ډېرې ګرځي چې د موټر د بنګلې په امان دې تور وېښته سپین شي او کومې جینۍ چې تا له تصویر خبر راوړی و که نه هغه اول د خپل خواهش سره د مور زړه ته د زوی امپراتور سره نږدې شوه او بیا فرخندې همدې کور ته به د نوې مالکې په نامه راننوځي نه داسې به نه تا ته خو د خپل زوی عباس په حواله زما رشته هم ډېره شکي ښکاري خدای دې نه کړي ګوره فرخندې ته یو مور یې ته جذباتي خبرې کوې او زه د علاج په حق یم او ولې ستا یاد نه شي چې موږ عباس په کوم حال کې هسپتال نه بوتلی او ډاکټر څه وې د ډاکټر وینا مطابق عباس د بیمارۍ په داسې حال کې دی چې عام خلکو ته روغ ښکاري خو روغ نه دی ډاکټر ویل چې قتل نه قتلونه کولی شي قتلونه او ولې ستا د خبره یې ده څه خو ته یې څو ساله قتلانه حمله کړې ده ها بس که بس ما دا هغه وختونه مه رایادوه ما دا وختونه بابا تاسو خو ټول دفتر راسپړدی دی دا د کومو مودو کاغذونه دي د ډېرې دا خو ډېر خراب شوي دي خلک خپلو بچو ته جایداد پرېږدي دولت پرېږدي
समाज जायदाद और दौलत ता कागजों दी बाबा ता यो कागज समाल पारा द टोल जायदाद और दौलत ने ढेर ज्यादा दे बाबा ता हो स्तासदा असखत न दे ता मगरोजी वली बाबा ता ता चा मानव दी ढेर मुद्दा पस में पगार शुरू ता मानव समानम पड़ते नन स्तासदा कमरे हाजी बागुन ते माहौल दे तो दुमर राज से मतलब दे बाबा राज बाबा पदे का हुसन की तो दास्तान दे ची जमानम पढ़ते कागजों ना अब मागुला स्टार इंटरोगेशन अंदाज ढेर बाबा स्तासु दादा ढेर बेजाय दे और दाची बेदाची नदागत मतलब तासु कोई गई बच्ची तासु दुमर खास खबर न ला कदी हो गया खबर होगो उसना वक्त नहीं तो खबर कमरे था जशाउस जाने में खराबी शे बाबा खैर खैर समझ सारी जो है वो जोर दे रही है कि कश्मीर के बारे में कश्मीर के लोगों से पूछा जाए और मुझे यकीन है कि कुर्बानियां जो अहले कश्मीर की हैं वो कभी रायगाह नहीं जाएंगे। शेख नज़ीर गिलानी साहब, आप चूंकि कश्मीर में हुकूक इंसानी के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं तो मैं इसी हवाले Orle General? Le Chandra Poso का सुशु यार हो रहा खबर हो रहा दाकुर वाला सुशु दाकुर वाला संस्था सफल भी ना नुज़ादे तपोस बस सिर्फ फलवान कहीं ना नुस्ता मतलब सरे मिस्र तो परेदा तो मतलब बड़ी दे पुई की वसा राजा हो रहा गोरा ज़रूर मतलब डाले कि पदी कोर के वो माशूम ले हम माशूम सारे उस पे रहे और अगर स्पी माँ पैसे वर्क कर दी पर अमानत पोज़म समा ख्याल ले चे रावज़ात काफ़ी दिया क्या अमानत पसी रागली तो बल खबर पसी कर दे तिल तो सवारी अगुई कट उड़े दा सर तिल तो नहीं कट उड़े दा हाँ अरे कम इसके लिए जो हम माशूम धोखा के खाल ज़ीबर आना चाहता लेवनो दा दुनिया में कैब दे बेखबर से जबर संग पदे दुनिया के उसे दा सहकारी टकच जमले वने हो मागोल में छे तले वने ने माता दा सहकारी चिट्टोल दुनिया ले वने दा बास को डेर हशवे दे सरों से परिवेक में फर्क आ गले गप लगई खबर कही तो पूछू न कही मागुल को बयान नजर आ गले नहीं जी अदा शुरू कर जा बास जमा कमरे तरह हां डेर कला बाजू बाबू साहब जुबा जु अब्बास डॉक्टर साहब देखोड़ी
زه درځم. هلو کله چې ځو ورځه ورسه زه درځم. ښه کېنه دلته نه کرسۍ باندې. بابو صاحب کور ته وځو که نه؟ او ځو که سبا له وځو. سبا نه نن وځو. ښه السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عباس په خیر کېنه. مهرباني ډاکټر صاحب انجکشن انډیټم دستخط کړو. مهرباني دا یو نظر وګوره. او دا سړي مهرباني چې دا انجکشن ور او په بیډ نمبر 5 باندې چې کم پیشنټ دی دا به هغه تولی. ټیک شو ټیک شو. نه نه زه ستنه زه کور ته ځم. تاله ستنه وې ولې کنه تاله ستنه وې. عباس زه نن ډېر خوشاله یم. د سوشل ورک یو طالب علم زما ډېر مدد کړی دی او دا مدد ته دا وارث هم کولی شي. زه دا زیری ستا په مور ټول غواړم. الو دا د فقیر عمر خان کور دی. تاسو خبرې کوئ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زه ډاکټر شاهاب خبرې کوم. څنګه حال جی؟ خیر. ها جی عباس او وارث دې وخت کې دواړه ماته مخامخ ناست دي. که یقین هم نه راځي نو په خپله سره خبرې وکړه. ټیک ده عباس مور سره خبرې وکړه. بیبي بس وای مورې مورې دې کې خو ښځه ده. ولره عباس مور سره خبرې وکړه. یو خبره وکړه خوشحاله وشي پلیز. هلو خیمه Abasa? Abasa? فقیر ماما ما سره عباس په فون خبرې وکړې. په فون؟ او ډاکټر شهاب فون کړو. تو درګه بیا نمبر دی. نه نه پرېږده که ستا په خدای زما مونږ دونه یادېږي زه به هلته ورولم که نه. او ټیک ده موږ دواړه به ملاقات له ورشو. او دواړه ولې نه خامخا ضرور به ځو. خو ټولو وړاندې ډاکټر صاحب په لومړنۍ خبره عمل پکار دی. د ډاکټر صاحب وینا مطابق تا بس ته مخامخ کېدو کوشش مه کوه. خو د ډاکټر شهاب ته خبرونه خو داسې معلومېده چې عباس اوس ښه شوی دی. ګوره فرخندې تا له ما څو ځله ویلي دي چې د دواړو نو د علاج ځای همدقه دی. ګوره ته زما له یو خبره خو ومنه که نه. ما څه ویلي دي؟ څه خبره؟ فی الحال کاروبار لکه د شیشې صفا دی. مونږ کتابونه چاپ کوو خرڅوو.
بیا د کتابونو په قدر مونږ پوهېږو څنګه قربان علي غواث الدین صاحب ما تندر صاحب ته ټول اصول ښودلي دي جی تندر جی او نورزاده تندر نورزاده تندر یاره جی تاسو مهربانو کې دا مسوده د نن وګورئ جی تاسو جی لږ مال راکې دا دی یو نمونه وری ارشاد جی راستون نشو ایثار شو د دلدار سرسپرلې واه راستون نشو ایثار شو د دلدار سرسپرلې جوړ خوښ شو د اشنا د کوڅې لار سرسپرلې ډېر لږ نور ورشي تندر صاحب مونږه د یو ټکي نه د کتاب پته لګو مونږه 40% کمیشن اخلو یعنی 40%. 40% خو ډېر زیات نه دی تندر صاحب مونږ چې د کتاب خرڅولو دپاره کومه خواري کوو په هغې دا کمیشن ډېر کم دی او بیا خلک سودا دپاره دکان ته ګوري ګوره همدغه بنینونه چې په فوټپات باندې پراته وي نو خلک ورته کباړ وایي او دا چې بیا د شیشو دکانونو ته لاړ شي نو قیمت یې بدل شي ستا دا کتاب چې مونږ سره یي نو بیا تماشا یې کوه ته به داسې چلو کې چې رسید به دپاره والي ټیک دی چې څنګه ستاسو خوښوي نو حاجي نو ماته اجازت دی بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام قربان علي څنګه دی ښه دی یو خو فلمي سندرې لیکلي دي او بل دا چې خلک ډېر ښه پېژني چې سکرین ورسره شته نو قربان علي دا سودا خو بیا د تاوان نه ده ولې لاس مې خو کو ولې خو دې نه کو نه عجیبه کور دی خورې د دروازې ته خو ګوره ستا د لاس مې د عمر ځای پرېښودو چا به راته ورډه بولو خدای خبر شه چې هغه خلک اوس په زړه کې څه وایي څه به وایي خپل کار به کوي نو خو ته چاته دا ځای ونه ښیې هغه سپی سر خو لیسه کو هغه له خو مې د وخته ګرم ځای کتلی دی هغه کوټه کې دی شکیره زما خبره اوره تاسو وړوکې نه یې تاسې دونه پرېږده په چا ډېر نه ګره لګه ما زه به چا سره لوبې نه کوم دلته خو زما ډېر همزولي دي دا همزولونه دې نه منې کوم خو د سپي ګپونه چا سره مه لګوه چې دا خلک دې نورې نورې خبرې کوي خورې د دې خلکو په هر څه کې کاري اپچې دې کور ته وګوره دا هم پردي دي او د دې دیوالونه هم دومره دنګ نه دي او د دې په تنبو کې هم سوري دي خیر دی خورې هر څه به سم شي دا دروازه به هم سم وکړو سم زه دا څنګه پوهېږم خدای خبر شه چې ته به کله پوهېږې ته به راځې او که نه ته به راځې او که نه ښه راغلم عباسه ته اوس څنګه یې زه اوس ښه یم زه ستا کور ته ورغلی وم زما کور ته ته ولې په ما څه پابندي ده خو مغل تالا ته تلل نو پکار زه به یو ځل بیا هم ورځم او ستا مور به تا له راولم عباسه د مور متعلق چې کومې ستا غلط فهمۍ دي هغه تا پخپله پیدا کړي دي
ستامور ډیره مینه ناکه ښځه ده. مینه زما لپاره یو ټکی دی چې ما اورېدلی خو دی خو ما مینه لیدلې نه ده او زما په زړه کې هم د چا لپاره ځای پاتې نه دی. اباسه کله کله ژوند یو تریخ حقیقت شي خو دا تراخه خلک بیا هم قبلوي. ته هم که ژوند ته د زهر ګوټ وایې خو دا زهر به قبلې. څوک دی د چا لپاره ژوند وکړم؟ کومو خلکو چې زه د لیونو دې دنیا ته راوستم هغوی زما سترګو ته د کتو تاب نه لري. ته وایې ژوند ورسره وکړه زه وایم چې یو یو لږ په مرۍ غلی شم. انسان وژل خو ډېر ګران کار دی او ستا غوندې معصوم انسان به قتل څنګه وکړي؟ خو کومو انسانانو چې زه وجلم زما په مرۍ چې غلی شوي دي مانې چې لیونی جوړ کړی دی هغه پورې چې خندا کړې ده. زه د خپل قتل تپوس د چا نه وکړم معقول زه د چا مختل یم؟ ستا د ټولو سوالونو جواب به زه درکوم. اباسه تا به خپله مور په خپله کور ته بوځي. راته خوړ بدل شوی نه دی. دا هم هغه ځای دی چې ما او تا پکې صافت پاسونه کول. مغې بس خو بیا راغلی یم. کینې دي کینې هیله مې زړه دمه شو. سړي برجلي بیا هم ښه دي. سړي ته ډېر څه رایاد دي. هغه د لویو لویو شپو مشاعرې بحثونه یاره ډېر خوند به یې کولو. امین الله صاحب څه سوچ یوړې؟ هسې ما وې ډېر ښکلي محفلونه وو. یاره خو ستا په حادثه نصیب ما ماضي هېر کړی دی. د حال خبرې کوه څنګه راغلی؟ ما اخبار شروع کړی دی. ستا کالم به لګوم. کالم؟ حضرت الله صاحب دا دکان ما بند کړی دی. دکان؟ د حرفونو سوداګري چې ما کم وخت کې کوله هغه وخت زه د شیشو په دکان کې ناست وم. اوس زما د دکان ټولې شیشې ماتې دي. خلک د شیشو دکان ته زور کوي. ته په دې روان ځای څنګه دوکه شوې؟ زه د خپل یار کور ته راغلی یم. د زړو محفلونو ځای ته راغلی یم. ولې ستا قلم زما نه دی څه؟ نه زما قلم صرف زما دی. د ښار ټولو سوداګرو ته ووایه چې امان الله امین خپل یوسف نه خرڅوي. ټیک ټاک مورې تاسو ته زما د راتلو ورځ معلومه وه؟ ولې ستاسو خیال دی چې مور به خپل اولاد نه پیژني؟ ګوره مور خپل اولاد د وینې په بوی پیژني که نه؟ ها مورې دا راته ووایه چې تاسو ما پسې بیا بیا ټلیفونونه ولې کول؟ څه چل یاد شوی مې وې ځکه ما ویګنې تاسو د شهزادي کره ځئ او زما نه تپوس کوئ چې ستا څه خیال دی؟ څه چې زه شهزادي کره ځم تا نه به تپوس کوم. هغه زما د لیور کور دی، زما د انګور کور دی، زما بس بس مورې تاسو خو ټول کور واغېستو. ته ډېر روان شوې ډېر شیطان شوې. ابا دا ستا پلار دی، سلامت وکړه. دا زما پلار نه دی. دا دی زما پلار.
ډېره موده پس مې ستا د لاس چای وڅښلی او که دا یې لا زما د لاس ډوډۍ وخوړه نو بیا نو بیا څه خو بس نن به وخورم که نه یا بسم الله خو ما نه داخلې پخلې نه کېږي زه خو یم چې بس کور ته لاړې او چا راته تیار په میز کېښودې او ما وخوړې ته د ارمان ولې کې ستا د میز کې خودو خلک خو شته خو اوس په نشي صاحب دی ولې مور او لور دواړه خپتلي دي ورېره خو دې نیکه کله خوشحاله نه ده خو زه یم چې په خپله تللي دي په خپله به راځي دا زدونه مه یار ته زما زدونه پرېږده ته راته دا وایه چې ته به خپل ضد کله پرېږدې زما د څه زده ګور څومره ښکلي ښکلي کتابونه مې درله چاپ کړي دي نور څه راکړه چې دې نه هم درله ښکلې چاپ کړمه در کوم تا له ما یو ډېره ښه مسوده تیاره کړې ده نو څه دي نظم دی که نثر نظم دی خو زما نه دی ستا نه دی نو د چا دی غواز صاحب کوم مسوده چې زه تاله د چاپ دپاره در کوم د هغې خالقه مړه ده خالقه مړه ده ته څوک دی اول به ما سره یو معاهده کې یو نه شل معاهدې به در سره وکړم خو ته چې څه وې ما ته منظوره ده خو یوه خبره به زما منې د مرتب نوم به ستا وي او د پبلیشر زما نه غواز صاحب زما نوم داسې بل نوم سره مه خرڅوه هغه نوم پخپله ښه دی څوک دی ساحر ناز ساحر ناز خو امین صاحب ستا او د هغې زما او د هغې رشته صرف د استاد او د شاګرد رشته وه امین نه د چا د رشتو امانتونه خوري او نه د قلم خواص صاحب د مرګ نه وړاندې زه د خپلې شاګردې د روح قرض خلاصول غواړم عباس اوس ډېر ښه شوی ښه ده چې تاسو په خپلې رابطه وساتلو تاسو غواړئ نو هغه تاسو کور ته بوتلی شي دې کې د پریشانۍ څه خبر نشته هیز نارمل بابو صاحب خبره واوره خفه کېږه مه ډاکټر صاحب سره موږ ذاتي خبره کوو ډېره ښه اوس به خبره وکړو که نه ډاکټر صاحب تاسو مریضانو له داسته نه لګوئ که نه عباس اوس د دې سټیج نه وتې دی خو د الله کرم دی اوس ټیک دی اوس ښه نه ډاکټر صاحب سره ازاده خبره کوه خپل سړی دی ډاکټر صاحب اوس یې دې ستن په ځای تاسو مریض ته خو نورې ستنې معالجه کوي خیر دا خو چې څه د مریض ضرورت یې آشان کوو موږ د مریض د ضرورت خبره نه کوو ډاکټر صاحب موږ د خپل ضرورت خبره کوو زما تاسو سره دوه مریضان دي یو له زما د ضرورت دی انجکشن ولګوم زه ډېر افسوس کوم چې ته د یو مسیحیانو د قاتل کار اخلې ډاکټر صاحب که یو لیونی مړ شي نو څه چل به وشي مصیبت به ختم شي شور به ختم شي بل دا نشي کېدی زه داسې نه شم کولی توبه خدایه توبه داسې به ته کوې تا په خپله ډیوټۍ کې ولیکه ته اوس چې کومې ګولۍ مریضانو ته ورکوې د هغې پته نه لګي ګولۍ مونږ سره هم شته خو ډېر شور کوي پوه شوې که نه د دې انسان سره زه دا ظلم نه شم کولی ډاکټر صاحب دا خبره ځان سره مخامخ ولیکه چې ته به عباس ته روغ نه وې بل بیا کور ته روغ رالېږې پوه شو که نه
गवासुद्दीन पब्लिशर भाई और नवे धमाका कई कुर्बान अली नवे धमाका तो पता था चाहा सदी यार अजीब अखो ढेर सोचो को नवी मुंदर दा तुमरे ढेर दी ब्यासे खानदर तादा पारा यो नवे इंकिशाफ कुर्बान अली समुदा मख के बहादबी हलकों की और नामा ढेर मशहूर शेवा सायरा नाज ओ आई सी आखुमरा गवासुद्दीन बे उस प्यारा जोंदे की यार अजीब सखो पुई नशो हमीन बाला दागे द शायरे मजमुआ कई हमूंग बे चापको कुर्बान अली प्या गोर जिसकी की कुर्बान अली गवासुद्दीन साहब धा दरक संग हो लगी तो अब या आमीन साहब दी खबर तो संग तैयार शो कोर तवारा गले उमा वरगले को ज़दा हद लिख द पारो अगर आते चे उड़ान दे वजमा द शागिर्द मवाद चाप के असि जी बोलो क्यों चावे चे अमीन साहब ओ सहराना तोड़ बोलो क्यों आतम कड़े आओ दासे से खबर खुशवी दी खामिन से बयानकार करे वो आगवे चे दा दरोग दी गवासुद्दीन साहब चे पक्का मा खबर ढेर खलियो गर्जीनु पा खबर के सनस रिश्तियाई मूलम दा कलम दा किताब खलक राजी ठोलम दावी चे द्वारो आतम कड़े ये दा अमीनुम ढेर गुरु दे पाल आसान ते से खबर नशी राइस्ते खुदा जल्ले ढेर खनुस खरा करे ढेर दा सोद नुक्सा दर करे दा सहरा नास मामूली नाम न दा गवासुद्दीन पब्लिशर नुमन सवड़ू के नुम न कुर्बान अली गोर दी किताब न दल सजोड़ो जसुम زد جن پلو یلار کی ودشم وقت زما پسینه پل شد میچنی او زدلشم زرانجشم چا د زنې پسر خال کړم چا پسترګو کې کړم پورې بیا په اوښکو کې راتوي شم تورې کرښې د نصیب شم زه د خپل احساس غریب شم Espera, não, spogir ko. Por isso não nasce mais cuco. Shakila sabe o que é o neco? Já que para lá jagare gore. Eu rodei no soco, chatta lá lá no soco. Mas me jang no kono botale. Eu पूरा दीवारी बाहर खोलो. जमाना डर गई हो. साला. तो देखो का. जाओ गोरा. पिदला का सो जन जख्मी शवे. खुस्ता जन सबरेगी. सोगम खोरे. देर में ख्वाब देखा ना. कर स्पीकर से दा दुमरा मिने इंसान सरा करे. नो बम खावे. खोरे स्पेखम बेजुबान लेकना गोरा मुंसर पर सो कलु कुरनु कर दे दो सो जलेवा न खल को बोतो खो ब्याम करता बखल राशि जाओ गोरा खोरे ला खुगी रशा सीधा खबरे पे ऊपर तो लास्ट पाकम खो दे तो गोरा गलता राला झगड़े म गोरा अरे मिस्टर कोदरे पूरा खले हाँ वर्षो ना सिर्फ मैं कतो खबर लो बेरा जू जू
सजल ले पता नहीं लगी बाहर नहीं समझ मजा तुम्हारा मजा जमा खबर हो रहा शोर मत राधे जी राधे دا زمونږ د اوسېدو ځای هم دی او د مېلمنو او داسې خلک هم داسې ځایونه کې اوسي تاسو ما څنګه پېژنئ اوس به سره یو بل وپېژنو که نه د پېژنګلو وړاندې یو کپ چې نه خدای راته مه خوږه وه د هغه خبره سمه ونه شي خبره وایه موږ دواړه پلاران یو خو زه د زوی پلار یم او ته د لور پلار یې ستا لور زما زوی سره په پاگلخانه کې ملاقات کړی دی اوس پوه شوم ما ګل ما ته ستا د زوی ټوله خبره کړې وه که زما لور زما په وړاندې د پردي زلمي نوم اخیستی وی نو ما به دې جمع پرې کړې وه خو ستا لور ستا په وړاندې د پردي زلمي نوم واخیسته او تا ورته لکه د خوږې کیسې یې غوږ کېښوده اوس نورم ښه پوه شوم ته چې کوم شک زما تر کوره راوستې هغه شک ته زړه مې لرې ده خو دا شک به زما د زړه نه هله لرې کېږي چې خپله لور زما د زوی نه منې کړې ته چې کومه خبره زما په کور کې ماته کې د هغې په مطلب پوهېږي زه په مطلبونو ځان ډېر نه پوهېږم صرف د پلاروالی احساس مې نه کولو دا احساس نه دی زما په لور الزام لګوي د الزام په مطلب پوهېږي نو په دې هم ځان پوه که چې د لور پلار خبره کوي نو جبه په غاښونو کې نیسي او سره ښکته کړي او بس السلام علیکم ډاکټر صاحب زموږ مریض دې خوا کمرې ته ورشه ستاسو جی ډېر برابري وایي درته مې ووایي چې دې خوا کمرې ته ورشه अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब दा किताबों ने तासो सुगोरी दा बास्ता पारे दी के द زبې ورولېږم ما دا موږ سره خبره کړې ده کې دې چې د مور زوی د ملاقات نه پس اړه کیسه دلته ختم شي سر زه عباس له ورشم نه پلیز ما ګل ته دا کیس پرېږده ډاکټر صاحب تاسو زه هغه عباس بیا نه زما خپل دا خیال دی چې عباس تاسو ته ټریټمنټ ضرورت نشته ته مایند کوه هیڅ خبره نه ډاکټر صاحب ما خو د انساني امدادۍ په بنیاد ستاسو په تاوان دا کیس ډیل کولو چې تاسو مطمئن یې نو ډېره ښه ده تھینک یو ماګل ډاکټر صاحب تاسو ولې دومره ډسټرب یئ زما هېڅ پریشاني نشته ته پلیز دا خپل کتابونه تھینک یو
دا د خوب جدا انداز دی خو چا مې یخې شوې मागुल بابا اول زما خبر واورئ نن د منټل هسپتال ډاکټر صاحب په عجیبه حالت کې و هغه لکه چې زه د عباس سره د ملاقات نه منې کولم د ډاکټر صاحب دا خیال چې زه به ګنې دا ماین کړم ما د زړه کې ډېره خندا هم راله چې ما له تا رسالې واپس کولې خانجی و خانجی څوک یې ته جی دا خان پیسې ما سره پاتې وي دا جی دا خان سودا کې زیاتې را کړې وي او دی د سپي دپاره را کړې وي ما ته خوړ وی چې دا ورته واپس کړه او دا واخلې دا پیسې ورته بیا په خپله واپس کړه نه نه جی ما ته خور کارېږي اور شیخ خان ته وایي چې بیا د زموږ کور ته نه راځي